بسم الله الرحمن الرحيم. باب تغلیظ الكذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تكذبوا علی فإنه من كذب علی فلیلج النار. محمد فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللؤلؤ والمرجان مقدمہ پہ کے سلور حدیثونه نقل گئی. مونږ پرون ویلو چې دا کتاب د صحیح بخاری او صحیح مسلم نه ماخوذ دی. خو دې کې د دوه کوشش دی. یو کوشش دا دی چې هغه ابواب او هغه ترتیب قائم کی کم چې امام مسلم ساتل دی. د امام مسلم د کتاب ترتیب بہترین دی په مقابله د صحیح بخاری کې. نو دې وجه نه د ترتیب د هغه ساتل دی. دویم دا چې حدیثونه اول هغه نقل کړي دي کم چې امام بخاری لیکلي دي. د کتاب مقدمه کې د مونږ ته یو بیداری راکړي، لکه پرونه مونږ له دا بیداری راکړې وه چې کله یو سړی نیک عمل شروع کوي او بالخصوص دینی تعلیم او تعلمی، نو پکاردار چې هغه د خپل نیت خالص کی، د ریا په اراده د یو کار نه کوي، ورنه هغه عمل به برباد شي. او دې مقدمه کې دویمه خبره کوي مونږ ته، هغه دارا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وا بے بنیاد خبرې سړی نه کوي. د عالمانو هم دا فرض دی چې هغوی دې په حدیث کې کره او کوټه ګوري، نو چې کم کره حدیث سي نو هغه دې لیکي هم او هغه د عوامو ته هم ښیي. عوام بیچارهګان ګناهګار نه دي. ګناهګار هغه خلک دی چې هغه د علم مسند باندې ناستی، علم مسند باندې ناستی او د هغې باوجود هغه د صحیح او د کره او کوټه تمیز نشي کولی. چې چاته علم نه وي نو پکار دا دی چې د حدیث نه بیانوي. وجه د دې سره وجه دا ده چې دروغ ویل ګناه کبیره دی، لوی ګناه دی. یو سړی که لوی دروغ ووایي د یو عام انسان په باره کې ووایي، نو دی د ګناه کبیره مرتکب شوی دی، دی فاسق شوی دی، دله توبه وباسل پکار دی. عام حالاتو کې هم دروغ ویل لوی ګناه دی، اگر چې زموږ خلکو ته دا کبایرو کې نه ښکاري. دویمه خبره دا ده چې کله مونږ د یو خبرې غلط نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی یا دا وینا هغه کړې ده، نو دا دروغ په هغه ذات شو چې هغه د الله رسول دی. او د الله رسول ته چې کله یو نسبت شي نو هغې ته دین وایي. بیا یعنی د الله رسول څه خبره کړې ده یا نه ده کړې، یو کار یې کړی دی یا نه دی کړی، یو بني آدم له پکار دی چې د هغې علم حاصل کړي. دا علم به کوم ځای نه حاصلېږي؟ دا د کتاب نه حاصلېږي. دا یو غلطي شته خلکو کې. اردو کې یا پښتو کې کتاب به لیکلي، علم پکې نشته، محض اردو یا پښتو ورزي کتاب به شروع کړي، دته اجازت نشته د شریعت کې. البته هغه سړی چې هغه د صحیح حدیثونو جمع کولو کوشش کړی دی، لکه امام بخاری، امام مسلم، نو د هغې کتابونو احادیث که سړی دغه شانتي ووایي نو ټیک ده. همي سړی بیچاره څه پوهېږي چې دا زه څه وایم نو دا صحیح دي که غلط دي. چې کله عالمان دا خیال نه ساتي نو د عوامو نه به سړی څه ګیله وکړي. د دې وجه نه زه کوشش کوم دی باب کې ډېر زیات کوشش کوم چې صحیح احادیث د خلقو مخې ته راشي. دې لپاره چې زه خپله ذمه داري پوره کړم. د چا په مینه کې مونږه یو غلط څیز ته صحیح نشو ویلی.
او د چا په دشمنۍ کې داغه صحیح سیستم داغه غلط سیستم د چا په دوستۍ کې داغه غلط تم صحیح نشو ویلی او د چا په دشمنۍ کې داغه صحیح تم غلط نشو ویلی د دې سیز نه روزه دا ښه مرض نه دی اکثر خلک یو خبره ولیکي زما استادان یې کوي یا دشمنی ولیکي استادان یې ورسره دشمنی کوي دا ډېر غلط ذهنیت دی دا علماء کرام جوړی الله دې زموږ د ټولو په حال رحم وکړي دا ډېر بدتمیزي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل ګناه دی او یو سړی چې هغه ته علم نه چې دا حدیث څنګه دی مهرباني دی وکړي دا حدیث نه بیانوي ډېرې ایسې کیسې کوي بس ځان له دا مسله ده زموږ مخې ته مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی عالم د مولانا اشرف علي تانوي خلیفه خاص دارالعلوم دیوبند بنیادی مفتی چې هغه ته مفتی اعظم پاکستان وایي دا کتاب دی معارف القرآن په کې هغه لیکلي دي چې یو عامي سړي له دا اجازت نشته دی چې هغه محض یو کتاب کې یو حدیث راوالي هغه بیانول شروع کړي د حدیث علم حاصلول فرض دی چې نه ورځي نه بس غلې دی کینی کتابی علم هغې نه کار نه کېږي محدثینو طریقه دا وه چې چا به د استاد نه حدیث نه ویلي هغه له به حدیث نه ویل چاله اردو ورځي چاله پښتو ورځي چاله عربي ورځي نه کتاب راوالي ګوري دا خو علم غواړي پوهه غواړي د استاد رهنمایي غواړي د استاد د رهنمایۍ نه بغیر دا کار ممکن نه دی دا موږ د چا خلاف نه کوو خبره چا پسې لګیا یو دا د علم خبره کوو محدثین اصول حدیث کې دا خبره لګي چې هغې به کم سړي صرف کتاب وی د استاد نه به نه ویلي نه ته به صحفي وي هغه نه به صحفي نه به حدیث نه اورېدل ځکه په کره کوټه نه پوهېږي تمیز نشي کولی چې کم قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او کم نه دی چې چا ورته څه لیکلي دی بیانوي نو دا په ځای د اجر او په ځای د ثواب ګناه ملاویږي دغه ثواب او اجر نشته دی ته دې دا مطلب نه دی بعضې خلک دا وایي چې دا مولیان ځان له ټیکهداري ګوري ټیکهداري نه ده دا علم د حاصل کې نه بیا دی ښیي که نه مثال یې دا وي چې یو سړی که د ډاکټرۍ کتاب راواخلي او کتل شروع کي یا بیماری یو کتاب کی قتل شروع کی او دی په نبض نه پوهېږي په علاماتو نه پوهېږي یو سړی ورته وي زما سر خوږېږي نو تاسو هم وایئ او د خلکو هم دا خیال چې ګولی به وخورم سر به ښه شي حالانکه چې د سرخوږي دپاره طبیبان 2 وجې ښیي 72 اسباب دي چې د هغې د وجې د انسان سرخوږي راځي نو که یو سړی دکاندار یي او تاله اسپرین دا ډسپرین در کې سر بستا وختي طور ټیک شي نو سبا بیا خورې او سړی صحیح ډاکټري نه راغی وجه معلومه کړي چې د سرخوږي وجه سره معده خرابه ده که څه دماغي مسله ده که څه اعصابي مسله ده که نظر کې کمزوري راغلی وجه معلومه کړي نه به تاله یو دوايي درکړي زمونږ خلقو ته وجه نه معلوم نه به تا باندې 200 دوايانې ازمایي دا وګوره که ټیک شوې دا وګوره که ټیک شوې دا هوښیارتوب دی او که مغلطوب دی صحت ته صحت برباد کو او پیسې د ځان له جدا ولګولې نو څنګه چې یو سړی د کتاب په کتو ډاکټر نه جوړېږي او نه هغه ته څوک اجازت ورکوي چې هغه ته انجکشن ولګوه ته دوایي ولیږه نو داسې یو سړی د کتاب په کتو باندې عالم نه جوړېږي مهرباني وکړه دا چېرې عالم نه ووایه هغه عالم نه ووایه چې په حدیث پوهېږي نه به تا ته وښیي چې دا ووایه او دا مه وایه دلته خو د خلقو ذهن دغه نه دی د خلقو ذهن دا چې فلان کې لیکلي لحاظه ټیک دی تاسې مه وایه امام بخاري لیکلي وی ټیک دی ځکه امام بخاري کوشش کړی دی په خپل کتاب کې د صحیح حدیث جمع کولو امام مسلم لیکلي وی ټیک دی ځکه امام مسلم کوشش کړی دی امت په دې مجتمع دی چې دا 2 کتابونه 100% صحیح دي نور خو په سنن ترمذی کې سنن ابن ماجه کې سنن ابي داود کې به کوم ضعیف کمزور او موضوع روایتونه شته
د دې وجه نه د حدیث په باب کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. کله چې مونږ د یو خبرې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو چې هغه داسې کړي دي داسې ویلي دي، زمونږ خو خیال ودایي چې ما ثواب وګټو، خو که دا هغه ویلي نه وي نو بیا به دې ته څه وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل. دروغ چې سړی پیغمبر ته منسوب کی نو د هغې نه دین جوړ شي. دین څوک ورکوي؟ الله ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بې بنیاده خبره کول دا در حقیقت په الله دروغ ویل دي. د دې وجه نه امام جویني امام الحرمین هغه به ویل چې څوک دروغجن حدیث ووایي او د هغې اطلاع خلق له نه ورکوي چې دا دروغجن دی، نو دا سړی مسلمان نه دی، کافر دی. دا دومره نازک مسله ده. موږ ورته کافر نه وایو، خو امت کې دغه امام الحرمین دی چې ورته کافر وایي. او د هغې وجه دغه ده چې کله موږ د یو خبرې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو نو رسول الله د ځانه دین نه بیانوي، یا د الله د طرفه بیانوي. اوس خلک په قرآن ښکاره دروغ وایي چې قرآن کې دا لیکلي، کیسه یې وکړي دا قرآن کې لیکلي، قرآن کې نه وي. علم حاصل کې علم د بیا وایه. نو موږ ته امام مسلم مقدمه چې دی لیکي نو باب تغلیظ الکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل، دروغ بې بنیاده خبره کول چې یو خبر هغه نه یې کړی موږ هغه ته منسوب وو، دې ته دروغ وایي. د دې تغلیظ سختوالی د دې ګناه څومره ده. په دې باب کې خو د 4 حدیث لیکلي دلته کې، دا به زه ټول یو ځای ویم ځکه چې مطلب یې یو دی، د 4 واړو مطلب یو دی، محض الفاظ جدا دي، خودی حدیث 4. په دې باب کې حافظ ابن الجوزی رحمه الله لیکلی دي چې دا حدیثونه کم چې دلته بیانوي د تغلیظ الکذب دا د 1 صحابو نه نقل دي. دې موضوع باندې زما کتاب دی المجموعه فی الاحادیث الضعیفه والموضوعه، یو ځل چاپ شوی دی 2 ځله، اوس انشاءالله بیا 2 جلدو کې تیار شو. هغې کې ما د دې نور طرق هم موندي دي او دا تعداد ډېر شوی دی، 1 نه دي، ګڼ صحابه دي. محدثین په دې مجتمع دي چې دا حدیث متواتر دی. حدیث متواتر هغې ته وایي چې په هر زمانه کې د هغې دومره راویان وي چې د هغې په دروغو باندې جمع کېدل عقلا ممکن نه وي. کم حدیث چې متواترن ثابت شي د هغې نه انکار کفر وي. دا حدیث متواتر دی. په دې کې اول دی حدیث د سیدنا علی پیش کوي، بیا حدیث د سیدنا انس او حدیث د ابو هریره رضی الله عنه او بیا حدیث د سیدنا مغیره بن شعبه. دا 4 کسان دي. سیدنا علی سے فرمائی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا تکذبوا علیہ، پما دروغ مو آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پما و دروغ نہ آئے. هر چاته وي، عالم تم وي، جاهل تم وي، تاسې ډېر شی دروغ وایي خلک. یو مثال دو به تاته زه وښیم چې هغه ډېر عام دي. ماښام چې شي او ته ګورې نو هر سړی به ډوډۍ خوري، اړه ته یې نه کېږي خوري، یعنی شوق یې نه کېږي او خوراک به کوي. ولې؟ جی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې سړی ماښام ډوډۍ ونه خوري نو دی زر بوډا کېږي. دا دروغ دی، دا حدیث نه دی. دا دروغ داسې عام شي. کم چاته چې ګوری و دا خبره کوي چې جی حدیث کې دا راځي. زه چېرته میلمه شم ما ته ملګري ووایي ډوډۍ خور، زه ورته یم دا چل دی نو مسکې هجرت ستا مخکې خو نه شي ویلی، خو دا حدیث نه دی. نو زه ورته یم زما همزولي خو زما نه سوا بوډاګان دي. وښیم ورته پلاني ته وګوره، پلاني ته وګوره. زه خواړه خورم نه ماښام ډوډۍ او بچپنې نه خورم. چېرته میاشت کې یو ځل نیم جدا خبره ده، خو زه اړه خورم نه. دا دروغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولې دروغ وایه؟ دا عام کې دا خبره خلکو ته وښیه دا دروغ مه خوره. د مولا په ویلو باندې کار نه کوي چې مولا نه وایي. مولا دی اول حدیث وګوري نه بیا دی په خبره وکړي. او دا څنګه عالم دی چې دی لا په دې هم نه پوهېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې قسم خبرې کوي.
صحابه سره خوراکو تا کتلی صحابه سیرت ماسختن چې اموس کړه نو صحابه کرام د لوګي نه را پریوتل ماخام ډوډۍ بنا دی وزر بوډا کی ځان لګي ته ځان خلق حدیثونه نو وي استاد نزدګه بشک به خیر چا چې د استاد نه حدیث نه ویلي هغه عالم وي هغه نه پوهیږي په حدیث زمونږ علمیه دا چې مونږ وایو چې بس عربي ویلي دی په حدیث پوهیږي دا د استاد نه ویل پکار دي لا تکذبوا علی په ما دروغ مو وایه ولې فإنه من کذب علی ځکه چې چا په ما دروغ وایي فلیلج النار نو دې ورته ور داخل شي په پیغمبر دروغ ویل نیخ پنیغا ورت لوته دعوت ده دا حدیث دغه مطلب ده و دا نور حدیث بم دغه شانتی الفاظ به لګ بدلی سیدنا انس تا شاگردان ویل بال بچ ورته ویل چې ګور افلان کې ډېر حدیثونه بیانې او ته نه بیانې ناغه ورته ویل انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا زتا سړیر حدیث پدې وجه نه بیانوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من تعمد علی کذبا کم سړی چې قصدن په ما باندې دروغ وي فلیا تبوا مقعده من النار نو دې ځان له جهنم کې ځای جوړ کی دا ګوره صحابي دی خدای حدیثونه کم بیانوي اولې کم سړی چې خبرې ډېرې کوي کنه من کثرا لغته کثرا غلطه کم سړی چې خبرې ډېرې کوي نه غلطۍ هم ډېرې کوي کم سړی چې هر وخت حدیث بیانوي دی بیا بیچاره نه پوهېږي دا صحیح ویم که غلط ویم نو سیدنا انس په دې باب کې دومره محتاط دی دومره احتیاط کی حال لای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص خادم دی ډېر زیات حدیث ورته یاد دي لیکن ډېر حدیثونه نه بیانوي ولې نه بادا چرته زمانه پکې څه غلطي وشي او که غلطي مو شو نو هغه ټیک د زما به اراده نه وي لیکن ما خو په پیغمبر دروغ ووایي که نه نو دا دروغ ویل چرته کې زما جهنم ته تلو باعث نشي دلته خلک عجیبه حرکتونه کوي په کومه طریقه چې مونځ کوي نو هغې له حدیث جوړ کړي لکه دا کوم ځای لیکلی دا حدیث چرته به یې نه خو ته جوړ کړی دی بس دا قسمه غلطۍ دي دا زموږ علما هم کوي عوام هم کوي دې نه ځان راوباسئ مونږه بطور یو نذیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام در رسو چې په رسول الله به بنیاد خبرې نه کوو نه د هغه د قول نه د هغه د فعل او نه د هغه د تصویب اس شی به بنیاد نه چې کومه خبره کوي دلیل سره کوو دریم حدیث د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے کہ فرمائی من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار دا ما خبره چا چې په ما باندې قصدن دروغ وي نو دا سړی ځان له په جهنم کې دی ځای جوړ کی یعنی جوړی آخری حدیث چې پیش کړی راغلی د سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ان کذبا علی زما باندې دروغ ویل لیس ککذب علی احد هغه په بل چا باندې دروغ ویلو په شان نه دي یو سړی په ما دروغ وایي نو زه نبي خو نه یم ودې وایي ګناه یې کړی دی لیکن هغه همره ګناه نه دی کوم چې د یو خبرې غلط نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشي ځکه د هغې نه دین جوړېږي چې کله مونږ وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا دین دی اوس او نبی کریم دین د ځانه نه بیانوي د الله نه بیانوي نو دې غلطې خبرې اثر کم ځای ته ورسېد الله ته ورسېد نو دې کې به د احتیاط ضرورت دی سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے وی ان کذبا علی لیس کذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې په ما قصدن دروغ وی نو دې ځان له په جهنم کې ځای جوړی د عالمانو کې عالم دی حافظ سیوطی دا یو کتاب دی دا غي تعلق هم داسې قسم روایتونو سره دی دا غي مقدمه کې هغه لیکلي دي چې یو دای سړی چې هغه حدیث استاد نه ویلې دی نه بیانوي حدیث لپاره ښه طریقه دا ده چې یو سړی د پښتو یا د اردو یو کتاب کې حدیث ښیي نو هغه د اول استاد نه ورته پوښي چې دا حدیث وایم دا به څنګه وي
علم دې حاصل کی پاغي نه کاغه ولې اجازه ورکړه چې دا وایا نو بس ټیک د خپل ذمہ داری خلاص کړه نور خدای امید نه پوي خو کنه بل فرض هغه ورته چې دا مو وایا نو دله دا نه دی پکار چې هغه سره مقابله شروع کړي ولې پلانې نه پوي دا د کمقل خلقو خبرې دي ولې پلانې نه پوي دې کې د نه پوهتیا وجه نشته دی دې کې د غفلت او د نه غفلت خبره ده د پورا علم د حاصلېدو خبر ده کله ویل سړی خلک یي لیکن هغې ته یو حدیث رسېدلی نه یو خبر ورته رسېدلی نه دا ذهن مه جوړوئ چې پلانې وړوکی عالم دی پلان کې لوی عالم دی کرا عالم او کوټه عالم معلوم دی چې حدیث باندې څوک پوهېږي د هغه نه تپوس وکړئ او دا یوازې د یو کتاب باره کې نه دنیا کې چې څومره کتابونه دي د هر کتاب په باره کې دا اصول زده کړئ چې کله د هغې حدیث وی نو هغه د عالم نه وتپوسه چې دا حدیث زه بیانولی شم دې ته اجازت وایي زموږ خلک اجازت څه ته وایي بس هسې ورچاوې کوه نو دی یې کوي ایک کرا کوټه معلومولی د الله بنده صحیح او غلط معلومولی چې هغه وایي دا صحیح دی نو دی هغه صحیح وګڼي مخکې بیان کړي نو دې حدیثونو مفهوم څه شو هغه دا شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې خبرې نسبت وکړو چې موږ ته دا معلومه وي چې او د دې سند صحیح دی په کومه ذریعه چې دا موږ ته را رسېدلی دی هغه ذریعه صحیح ده نو بیا موږ ګناهګار به نه یو او کنه یا موږ ته علم نه یو موږ حدیث بیانو نو هم ګناه دی او که علمي چې دا حدیث په دې کې کمزور راوي دی دروغجن راوي دی پکې موږ بیا هم بیانو نو دا بیا هم ګناه دی او محدثین دا وایي چې یو سړی او هغه ته دا پته چې دا حدیث موضوع دی بې بنیاده دی او دی بیا هم د ځانه بیانوي نو دا سړی د شیطان په خادمانو کې دی د شیطان خدمت به نه کوو د الله او د هغه د رسول صحیح خدمت به کوو دې دپاره چې زموږ نه الله رضا شي د ټولو مقصد به دغه دا به نه چې دا فلاني ویلی دی او دا فلاني ویلی دی محدثین چې کوم حدیث ته صحیح وي نا صحیح دی او چې کوم ته هغې ضعیف او موضوع وي نا هغه ضعیف او موضوع دی اقول قولی هذا استغفر الله لكم